جی د دې په باره کې خو زه دا ویل غواړم د ټولو نه مخکې خو لکه دا کم چې دلته کې ینګ هلکان دي مخکې به مونږ دوله او سلاب ځایي ورکوله نن هغو مونږ له راکوي ولې چې اوس مونږ ور ایجو او څه ورسره کېجو نو لکه د هغې وجه دا ده که نه چې لکه په دې کې مونږ ته پکار ده چې د دې کلي کم ینګ ډاکټران دي هغه هم سپورټ کوي ولې چې دا د زړه دپاره ډېر خلک دغه دی چې انسان باندې لکه د زړه دغه راځي بیماري نه راځي په دې کې نورې بیمارۍ نه راځي په دې کې وجود کمیږي دا یو ورزش هم دی د گیم په حواله سره اول خو به زه دا ووایم چې دا د پروز کال نه دی انعقاد شوی دی او کومو کسانو چې کړی عباس خان او یا الطاف ډېر یو زبردست کاري کړی دی ولې چې دا د پروز کال نه دا شروع شوی دی نو موږ په دې ډېر زیات خوشحاله یو او خوشحاله په دې چې دا موقع موږ ته تقریبا اجازه څنګه ووایې 15-20 سال بعد میلاو شوه نو ډېر یو ښکلی او ډېر د مزې زاړه یادونه څنګه واپس را تازه شو دا خو یو ډېر ښکلی کار شوی دی د هغې وجه دا ده چې په دې مصروفه وخت کې خلک لږ راوځي او خوشحاله شي دا کم کسان چې ناسې میچ ته هغه هم د میچ نه لږه مزه واخلي نور مونږ گیم کولی نه شو خو زړه یې غواړي چې وکړو زمونږ هغه وخت تېر شوی دی نو دا یو ډېر ښکلی یونټ شروع کړی دی او انشاءالله چې دا به کال په کال کوي مونږ به ورسره پکې هم خپل کوشش کوو ډېر ښه دغه دی زه خو پې مطمئن یم دې ټورنمنټ نه دی چې دا زاړه کسان یې راویستي دي او لبیږي نو خدای شته ما خو پکې بانینګ وکړو خو لږه ډېر دردېږم بله ورځ مې پکې بانینګ کړی 2 وره مې وکړل او بیا مې 2 پینډال ګولۍ وخوړلې او 4 ورځې خو لږه داسې دردېدم دا هډوکي مې دردېدل لګېدم نو نن به هم ځم اوس به یا ډاکټر له به ځم او لکه دغه به کومه خامخا ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو زموږ په سکرین باندې وکته چې د کوټې قلعه ګراوند ته دغه اعزاز حاصل دی چې دوی کال په کال په سپرلي په موسم کې د زړو پلیرانو دپاره دغه یو ایونټ راوړي د کوټې یا د مختلف خواوشا علاقو چې کم زاړه پلیران دي هغوی د دغه ټورنمنټ په انعقاد باندې ډېر خوشحاله دي او د دې چې کم ارګنایزر دی په هغې کې عباس خان دی د هغوی ډېر شکریه ادا کوي د ایم پی نیوز سکرین چې کوم دی هغوی همیشه دپاره کوشش کوي چې داسې هیلدي ټایپ چې کوم اکټیویټیز دي هغه تاسو ته په خپل سکرین باندې مخې ته راوړي یقینا چې تاسو به دغه ټول پروګرام انجای کړئ مزه به مو ترې اخیستې تر یو بل پروګرامه پورې خپل کوربه مظفر شاه باچا له اجازت ورکوي د لوی الله په امان